رب پیغام ونرسو تبیا تبلیغی نی دا در رب کلام ونرسو ابو بکر بیا روتو لار توبه دا اللہ کلام شروع او مشرکانو استاز ولیگو ابن دغانا پسی چراش آغا سڑی دی لوز مات کرده آغا نقلاری بیایی کتاب شروع کرده ابن دغانا چرال ابو بکر رضی اللہ عنہ توی ستا ذمہ دی ستا مبارک شي زه د رب کتاب په کوټه کې نشم ویلی دا د کوټې کتاب نه دی دا ټول مخلوق ته راغلی کتاب دی او دا صرف د مولانو کتاب هم نه دی دا د زنانو نارینو ځوانانو بوډاګانو د ټولو په شریکه کتاب دی او د دې باره کې به مستقل تفوسم کیږي حدیث پاک راضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی علیکم بالقرآن پتاسو لازم دے چی تاسو دا قرآن خپل کئی فتعلموه وعلموه ابناءکم دا قرآن خپلم زدکی و خپلو بچوتم دا کتاب زدکی فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا د دې کتاب بارک بتا سنت فوسم کیږي او د دې بدله هم تاسو ته ملاويږي او کوته زده سید نصيحت خبره غواړم نو د دینه بلکې است د نصيحت خبره نشتا چې دا د نصيحت کتاب نشي د نصيحت بکې ته رسل کو بیان کینو د بیان کتاب دادی کو نصیحت کینو د نصیحت کتاب دادی هغه نصیحت پرې د چې ما د خوب لیدل او بابا د خوب لیدل په خوبونو باندې دین ثابتې په خوبونو دین نه ثابتې د څه خبرې کوي چې څوک داغه سره ټکراو نشي خوړل قرآن آیات دی ویلو خبره صفا شو څوک د تدا نشي ویلې چې نه منم چې نه منم بس لاړې ختم د ایمان نه خلاص د پیغمبر حدیث وایا دا بیان دی وکفا به واعظا دا د نصیحت د پاره کافی دی زمونږ استادو الله رب العزت دې داغه په قبر باندې رحمتونه نازل کی غلام حبیب شیخ و یو ځل مال طالب العلم را لغه یو مقرر عالم خسته توازن نصیحتونه به کول وای ماته طالب العلم ویل چې جی ماته یو د بیانونو کتاب ولیکه چې زه واخلم وای ما ته ویل چې تاسو کشته دي ویل چې نه جی مونږ نشته دي ما ته ویل چې شته دي هر جمعات کې مېرکور کې وهغه حیران شو وای ما ته ویل چې دا غي نوم قرآن دی ا د بیانونو کتاب دی چې ښا ما چې قرآن کې په خپل وای هاذا بیان للناس دا د بیان کتاب دی د ټولو خلکو د پاره قرآن چې د زده کو بیان د زده کو وعظ د زده کو نصیحت د زده کو دا بهترین کتاب دی رونو دا قرآن انسان ته انسانیت کوي دا قرآن انسان ته د مشر حق کوي د کشر حق کوي دا قرآن ښځې ته د خاون حق کوي دا انسان خاون ته د ښځې حق کوي د خپل ځان سره کې ګډه ده خزه چې د قرآن تکینه ولا ځان صدقه وک ستا عزت بکې ستا قدر بکې تاب او پیژن چې قرآن د لاس کې ورکو قرآن کې عالم هغه توي الرجال قوامون علی النساء سړی با حاکمانی په زنانو باندې سړی با مشرانی په زنانو باندې قرآن آیات به ویلي هغه په پتا باندې ځان مشروطه کینا ځان بدر باندې امیر کینا چې قرآن ما ته وي چې ته مامور یې غامر سیو دی الرجال قوامون علی النساء سړی با حاکمانی په زنانو باندې سړی لا لاس کې قرآن تا ورک قرآن دیو تو خودو خاون ته دی ویل چې لک ترجمه تکینا لک درس تکینا او هغه قرآن کې واورید او عاشروهن بالمعروف د دې زنانو سره په کلی طریقې سره ژوندۍ تیروي قرآن سوی وعاشروهن بالمعروف د دې زنانو سره په خسته طریقه باندې ژوند تیروي
زما استا خیر خوانه دی قرآن زنانه ته وی ځان به مشروطه کینا دغه ستا امیر دی خاون ته وی ګوري خیال کوه د سینه چې تعمیر شیب شي نو خپل حکمونه چلے ځنې سړي د امارت نه دی خدای وسات امیر صاحب شوی خو عاشروهن بالمعروف د دې سره زندگی تیرا کوي په خسته طریقه باندې نبی پاک کوئی خیرکم لأهله تاسو کې هغه سړی غوړه سړی دی چې د خپل اهل سره ښه چلیږي د خپل بیبي سره ښه چلیږي ځینې انسان خو بار ښي په ډبه باندې په جومات کې په مجلس کې په حجره کې ښي خو کور ته چې راشي نو پوخ بدماشي بس چې راشي نو زنانه غریبه مرخته یو لاله هم راغلی چپ کړي